السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض، مصیبتونو، اچانکی غمونو نه په امن کې وساته. او الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضونه او غمونو نه په امن کې وساته. او عزتمندو، ما نن ستاسو د پاره ډیره مجربه وظیفه او عظیم الشان وظیفه او اسانه وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د هغه خلکو د پاره ده چې چاته د رزق تنګستیا مسله وي، یا چاته د رزق کې برکت نه وي، رزق ورته راځي خو برکت پکې نه وي، یا چاته مشکل کار وي چې مشکل وي هغه حل کیږي نه، مطلب ناممکنه وي. او بل چې د چا څه حاجات وي، هر قسم حاجات وي، د هغې دپاره دا عمل او دا وظیفه د هغه خلکو دپاره ما راوړې ده. خو ډیره مجربه ده، ډیره تجربه پې کړې شوې ده او ازمایلی شوې وظیفه ده او پاورفول وظیفه ده. ډیره ښایسته وظیفه ده، اسانه هم ده، وخت پې هم دومره نه لګي. او دا وظیفه خاص کر خصوصا د جمعې په ورځ باندې ده. که یو سړی د جمعې په ورځ بهتر وخت یې سهار دی چې د سهار مونځ نه پس وي، اشراقو ټیمه پورې وي، یا د ساخت ټیمه پورې ساختي مونځ چې ورته وي، یا د چاش مونځ چې د هغې پورې کول دی اولا ټیم دی، بهتر ټیم دی. که دغه ټیم کې سړی وزګار نشي نو د جمعې د مونځ نه مخکې هم کولی شي او وروسته هم کولی شي، بیا پکې وروسته څه قید نشته. ډیره مجربه وظیفه ده او ازمویله شوې وظیفه ده، ازمایله شوې وظیفه ده. نو دا وظیفه څنګه ده هغه طرف ته راځو، د وظیفې طرف ته. اول به 11 ځله درود ابراهیمي ووایئ، دا پکې لازمي دی، درود ابراهیمي پکې لازمي دی. کم درود شریف کم چې په مانځه کې لوستلی کېږي 11 ځله به دا ووایئ. بیا به دا وظیفه 100 کرتې ویل وي. هغه 3 د الله جل شانه اسما مبارکه دي، یعنی نمونه مبارکه دي. کم دي؟ یا الله، یا وهاب، یا سمیع. دا 3 الفاظ دي، دا به 100 کرتې ووایئ. یا الله، یا وهاب، یا سمیع، یو پیره دا شوه. بیا یا الله، یا وهاب، یا سمیع، 2 پیرې شوې. یا الله، یا وهاب، یا سمیع، دا 3 شولې. دغسې بشماره کوئ او 100 کرتې به وایئ. او بیا به د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، یعنی د مانځه والا درود شریف به ووایئ. بیا د الله جل شانه نه د څه دپاره چې هم وي، یا د رزق باره کې وي، یا د مشکل دپاره وي، یا د څه حاجاتو دپاره وي، نو هغې دپاره دعا تاسو وغواړئ. انشاءالله تعالی الله جل شانه به دا دعا خامخا قبلوي او ستاسو د حاجات به پوره کوي، او ستاسو کوم مشکلات وي هغه به هم حل کوي، ستاسو حاجات به هم پوره کوي، او د رزق تنګستیا هم ورسره ختمیږي. او دا د جمعې په ورځ دا وظیفه لازمي ده، صرف د جمعې په ورځ کول یې پکار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.